सूरत अल-अराफ आयत नंबर 130 ने 132 पूरे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़सिम मिनथ-थमरात लअल्लहुम यज़क्करून। فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين او مونږ فرعونیان انسلو بقحتن سرا ونقص من الثمرات او دمیو پکمی سرا لعلهم يذكرون دپار دی چغی نصیحت حاصل کی. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه پس هر کله چې به ورسې داغي ته خوشحالي نو ویل به دا زمونږ حق دی. وإن تصبهم سیئه او هر کله چې باغي ته څه مصیبت ورسېدو یطیروا بموسی ومن معه سپیرتوب به ګڼو د موسی او د هغه سره چې کوم خلکو د هغه سره چې څوک وو. الا انما طائرهم عند الله واره داغی نحوست دا اللہ جل جلالہ سراو دا اللہ جل جلالہ فعلم کیو ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق داغین نپوئیگی. وقالوا مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها او ویلو اغی وسهم تمونتا راوڑ دنخنا لتسحرنا بها چت پمون بان جادو کی باغ سرا فما نحن لك بمؤمنین پس مون پتا بان ایمان راوڑن کی نیو. اللہ جل جلالہ دے آیاتن کی فرمائے کم چی آیت نمبر 94 کی اللہ جل جلالہ فرمائے رہو چکلا اللہ جل جلالہ سو ګوري چا باندې امتحان راولي هغه باندې مصیبت راولي او باغ مصیبت کې الله جل جلاله هغه ګوري دغه مصیبت نه باز خلق سبق واخلي او باز کم دی دا غینم سبق نه اخلي او دغه شان بچا باندې خوشحالي راولي څوک سبق واخلي څوک تناخلي. دا خلقم الله جل جلاله په قحطونو کې مبتلا کو او الله جل جلاله په دی باندې دا مصیبت راوستو نو دې خلکو چې دې د دغه نم سبق وانه غستو او دې خلکو باندې چې وکړه څه خوشحالي راغله دې به دا زمونږ حق دی او چې کله به څه مصیبت راغې نه دې خلکو به وی دا د موسی او د هغه سره کوم خلق ته دا د اغي نحوست ته حالان کې دا نحوست د دې د خپله د الله جل جلاله د طرف نو او دا د دې د خپل ګناهونو د وجه دی باندې چې کم دیر دا نحوست وو د دې د اعمالو د وجه او الله جل جلاله دا خلق مبارک فرمایي چې په دې کې اکثر خلق پوهیږي نه او دې خلکو به موسی علیه السلام ته وی کوته مونږ باندې ارسم رمون ته نخ راولې مونږه پتا باندې ایمان راوړون کې نه یو. نو اصل خبردارا چې د دې خلکو حقیقي سترګې دا چې کم دی نه پټې وي او دی به د الله جل جلاله نافرمانۍ کولې او الله جل جلاله په دې خلکو باندې امتحانونه مصیبتونه راوستي وو چې دی را حراس ته راشي لیکن دې خلکو به بیا هم نافرماني کوله. دا د دې د هغه خلکو دا ډومبې مصیبت چې په دې کوم راغلی و دا یې الله جل جلاله دې آیاتونو کې بیان کړی دی. الله جل جلاله دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.